It's not allowed for you to be here. You have to go out. You are missing our religion, and it's not allowed for you. Go out. We ask you to go out politely. They call the police, and you have to go out now. Okay. I see you're trying to speak respectfully. I apologize to you personally. You have to go out. You are not a God. Not allowed for you to be here. There is a section for women. You can go there with good clothes, not like this also. And look what you do. You're coffee here in the mosque. Yes. Yes, it's not allowed for you. Okay. No, it's you. You also you see what you did. You see what you did. Okay, you have to go out. Okay, they call the police now. Okay. السلام علیکم ملګرو دا مونږ چې وایو چې سیاسي علماو ضرورت شته په معاشره کې زمونږه په دې ایوان کې د علماو ضرورت شته دی د هغې وجه دا ده ګوره چې کوم ځای کې عالم نه وي که نه او هغلته کې د عالم مشرتیا نه وي او هغلته د عالم سیاست نه وي اولته د عالم مشري نه وي نو بیا دې حالاتو ته وګورئ چې بیا به په مسجد کې دغه زنانه راخیږي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک منبر ته به خیږي دا په هاش کوي دا به بیا زمونږ په دین باندې وار کوي دا به بیا زما ستا په قرآن باندې وار کوي دا به بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخی کوي خو که داسې سیاسي علما په دې میدان کې موجودي نو داسې قسم حرکات دا بیا نشي کېدی الحمدلله زمونږ پاکستان دا چې څومره دینداره دی څومره په دې کې دا فحاشي شته خو لکه د دینی لحاظ سره چې کوم دی ډېر زیات مخکې دی نو دا د سیاسي علماو برکات دي چې دا سیاسي علما شته دی څوک کلم کله زمونږ دین بغاوت نشي کولی زمونږ دین ته نقصان نشي رسولی که پټ په پټه سازشونه کوي د دین خلاف نو هغه نشم ویلی نور الحمدلله چې سیاسي علما موجودي نو داسې قسمه کار دا چرې هم نشي کېدی دا وګورئ دا اوس سیاسي ملا نشته دی نو برسر عام منبر ته خیږي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په منبر باندې کینی او دا کس ورته وایي چې دا ناټ الاوډ دا ستا دپاره الاوډ نه دی خو هغه ورته وایي چې نه زه به هم دلته ناست یم دا وجه دا ده د خپلو علماو قدر وکئ دا سیاسي دي او که غیر سیاسي دي خو د خپلو علماو قدر وکئ او خصوصا ګورئ دا سیاسي علما نه دي دا ګورئ زمونږ استاسو ډېر خیرخوا دي دا اوس که زمونږ د ملک نه دا سیاسي علما ورک شي د دې ایوانونو نه دا سیاسي علما ورک شي نو بل ورشي هغه یو بیل پاس شوی دی که نه چې لکه هیومن ملک بینک د ښځو پی دا به خرڅیږي هغه څیز باندې علما رد ونه کړو